नन पे इंशाल्लाह मोगा द जमा सालिम मुअन्नस i'राब वायो द जमा सालिम मुअन्नस i'राब द जमा सालिम मुअन्नस i'राब न पागे ब इंशाल्लाह नन खबर को जमा सालिम मुअन्नस i'राब څنګه وي نو ماته سویل د واحد مؤنث اسم نمونګه چې کوم جمع سالم مؤنث جوړ کړی و یا مثلا مسلمتون د مسلمتون د مسلمه د مسلمین نمونګه جمع سالم مؤنث جوړ کړو ماته سویل د مسلمه اخیری ګول تعالی کا دغه پسې ات لګوا الف او عقده تا لګوا مسلمات نو مسلمات دا جمع سالم مؤنث دا ٹھیک شو ها د مسلمات کی چې کوم مونږه چې کوم مسلمات جوړ کړو دا دو پیش سره حالت رفع مرفوع وی دو زیر سره منصوب او مجرور وی دا ورته لیکي ها جمع سالم مؤنث آتن आवाज سره جمع سالم مؤنث یو جمع سالم مذکر وی هغه اون आवाज پاره کې راځي یو جمع سالم مؤنث وی جمع سالم مؤنث آتن आवाज سره آتن आवाज سره مرفوع وی ٹھیک شو او آتن आवाज سره آتن دو زیر وی پکې آتن आवाज سره منصوب او مجرور وی آتن आवाज سره منصوب او مجرور وی نسبی جری आवाज آتن وی ٹھیک شو منصوب او مجرور وی ها دا ځان سره ټول لیکي ها جمع سالم مؤنث آتن आवाज سره مرفوع وی او آتن आवाज سره منصوب او مجرور وی نسبی جری आवाज آتن وی او مرفوع आवाज آتن وی ٹھیک شو ان شاء الله لکه مثلا وګوره ها دوه مثال درته کوم هغه نه پس دا ډېر مثال نه لیکو ها مثلا وګوره مسلمات چې دا جمع سالم مؤنث دی ٹھیک شو دا جمع سالم مؤنث مرفوع आवाज به څنګه وی ګوره ورته مرفوع आवाज کې مسلمات چې دا به وی مسلماتون دو پیش سره ٹھیک شو او منصوب आवाज به څنګه وی حالت نصب کې به څنګه وی مسلماتین به وی دو زیر سره به وی مسلماتین دو زیر سره ٹھیک شو او جری आवाज مجرور حالت کې هم عمدق مسلماتین دو زیر سره وی ها مسلماتین ٹھیک شو نو جمع سالم مؤنث په دوه आवाजونو سره وی مرفوع با مسلماتون دو پیش سره منصوب او مجرور با مسلماتین وی نو د دې را پته ولګیدا چې جمع سالم مؤنث آتن आवाज سره مرفوع او آتن आवाज سره منصوب او مجرور وی جمع سالم مؤنث آتن आवाज سره مرفوع وی او آتن आवाज سره منصوب او مجرور وی आवाज د جمع سالم مؤنث څنګه وی منصوب څنګه وی او مجرور څنګه وی نو اوس ورته ګورئ ها او د دې مثالونه لیکو ان شاء الله غوښنه پس تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ مؤمنات وګورئ دغه مؤمنات واحد مؤنث اسم نمونګه مؤمنین نمونګه مؤمنات جوړ کړو دا جمع سالم مؤنث دی نو مؤمنات مرفوع حالت رفع کې څنګه وی هغه ته ګورئ مؤمناتن دو عقده تا باندې دو پیش سره مرفوع وی ٹھیک شو او مؤمناتن حالت نصب کې دو زیر سره وی او مؤمناتن حالت جر کې دو زیر سره وی ها د دوه حالتو کې یو شانتی وی نسبی جری یو شان आवाज وی آتن مرفوع آتن منصوب و مجرور وی عابدات دا معنی دا ډېر عابدانی عابدات ډېر عبادت کولو والا ٹھیک شو عابدات اوس دا عابدات مرفوع څنګه وی نو ګورئ ورته حالت رفع کې څنګه وی عابداتن مرفوع आवाज به عابداتن وی نسبی او جری دوانا आवाजونه به یو شانتی وی عابداتن او دا هم عابداتن دی ٹھیک شو عابداتن آتن
نسبی جری आवाज دی او آتن دا مرفوع आवाज دی. صائمات ډېرې روزهدارې. صائمات ٹھیک شو. صائمات مرفوع حالت کې به څنګه وي؟ نو ګورئ دو پیش سره مرفوع صائمات او دو زیر سره نسبی جری आवाज دی. صائمات نسبی आवाज او دغه صائمات جری आवाज دی. ٹھیک شو. نسبی جری आवाज یو شان دی. ذاکرات معنا دا ډېرې ذکر کوونکي مؤنث. ذاکرات ډېرې ذکر کوونکي. ذاکرات چې دا مرفوع आवाज کې به څنګه وي؟ ګورئ ورته ذاکرات مرفوع आवाज دی. نسبی او جری څنګه دی؟ ذاکرات نسبیم دی او دغه ذاکرات جریم دی. ٹھیک شو. طالبات طالبات مطلب ډېرې طالبانی. طالبات ها اوس طالبات مرفوع څنګه आवाज دی؟ وګورئ ورته طالباتن دو پیش سره مرفوع دی او نسبی جری आवाज دی طالباتین دی. طالباتین همدغه طالباتین بیا نسبی جری دواړه دي. ها طالباتین. کافرات معنا دا ډېرې کافرانی. کافرات کافرات ډېرې کفر کوونکې ښځې. ډېرې کافرانی. نو مرفوع आवाज به څنګه وي؟ کافراتن دو پیش سره مرفوع او منصوب مجرور आवाज به یو شانتی وي. کافراتن همدغه کافراتن بیا دلته کې مجرور کې ملګوي کافراتن. ٹھیک شو. صادقات صادقات معنا دا ډېرې صدقه کوونکې. دا صادقانی ډېرې رښتیا ویونکې. صادقات مرفوع आवाज به څنګه وي؟ صادقاتن دو پیش سره مرفوع دی. ٹھیک شو. او دو زیر سره منصوب او مجرور دواړه आवाजونه دي. صادقاتن نسبی आवाज دی همدغه صادقاتن جری आवाज دی. ٹھیک شو. دینه پس بیا کاذبات معنا دا دروغ ویونکي ډېرې ښځې. کاذبات کاذبات دا جمع سالم مؤنث ده. د دې مرفوع आवाज به څنګه وي؟ کاذباتن به وي دو پیش سره مرفوع आवाज دی او همدغه کاذباتن چې دی دا نسبی आवाज دی. همدغه شان کاذباتن جری आवाज دی. نسبی جری आवाज یو شانتی وي. آتن نسبی جری आवाज دی. آتن مرفوع आवाज دی. څومره ډېر مثالونو ته چې تاسو غور او فکر کوئ او ورته ګورئ او ځان سره یې لیکئ هغومره به تاسو په دې اعرابو باندې ډېر ښه پوهېږئ. صالحات 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 معنا دا ډېرې نیکانې ښځې. صالحات نو صالحات مرفوع شکل کې څنګه وي؟ دو پیش سره مرفوع وي صالحاتن. ٹھیک شو. او نسبی جری आवाज یو شانتی وي. صالحاتن او دغه شان صالحاتن. ٹھیک شو. ها دینه پس خاشعات خشوع یا عاجز کوونکي. خاشعات خاشعات ډېرې خشوع کوونکي. نو خاشعات چې دا مرفوع आवाज به څنګه وي؟ خاشعاتن به وي. ٹھیک شو. حالت رفع کې دو پیش سره او همدا حالت نصب او جر کې دو زیر سره وي. خاشعاتن او همدغه خاشعاتن دلته کې وي.
نو دا یادو ساتي ګورئ مرفوع کی شکل یو شانتی دی منصوب او مجرور کی بل شانتی دی لیکن معنی هم هغه ده ها معنی نه بدلیږي ما تاسو شروع کې ویلو د اعراب مطلب دا دی چې شکل بدلیږي معنی نه بدلیږي جنات معنی دا ډیر باغونه جنات ٹھیک شو مرفوع شکل کې بسنګ وی نو جناتن باغونه بوي ډیر زیات باغونه او نسبی او جری आवाज جناتن دو زبر سره دا کلم نشي راتلی نه یو زبر سره راتلی شي ها جمع سالم مؤنث زبر یا دو زبر سره نشي راتلی جمع سالم مؤنث همیشه دو پیش سره او دو زیر سره راځي د دې دوه شکلونه دي او دغه جنات چې بیا جمع دا جناتن دا منصوب आवाज هم دي آیات دا آیه جمع دي آیات ډېر نخي یا ډېر آیاتونه نو آیات چې دا حالت رفع کې څنګه لري دو پیش سره آیاتن حالت رفع آیاتن نسبی او جری आवाज آیاتن او دغه آیاتن جری आवाज نو دا وا جمع سالم مؤنث دا د جمع سالم مؤنث اعراب آتن आवाज سره مرفوع وي آتن आवाज سره منصوب او مجرور وي جمع سالم مؤنث آتن आवाज سره مرفوع وي آتن आवाज سره منصوب او مجرور وي دا زموږه نننۍ ورځې درسو ان شاء الله آئنده درس پورې موږ له اجازه راکړئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين